نن خو تا ما عقیده ځکه خرابه ده چې داسې معاشرې چې اوسېږو چې موږ خپل خلک دا نورو والا نه وایو موږ خلک ډارېږو وایي چې شرک نه اوسي بدعت نه اوسي ولې په یوه غوږ باندې شرک کرو په بل بدعت ترو چې په لوډ سپیکر یو نه دوه تقریر خو لا شرک والے لا بدعت والے بله خبر نسته ده د تا ما عقیدې هم کمزور اسلې صحابو داسې عقیدې نه وې چې یا به شرک اوسي یا به بدعت وسي چې مصطفی به اودس کو ګډ به پتنګان غوندې تر ګرځېدل لیدونکي به ویله که لانجه لګیا ده جګړه لګیا ده هر یو به جان ورمخته کاو د مصطفی جان رحمت د اودس اوبه بیا اخیستلې او بدن باندې بیا برکت پاره مشلې بیا به که چاته نسل میلاو بیا بل صحابي لاس پورې لاس ومشه جان پورې بیا تیر بلکې صحابه د نبی تعظیم چې دومره په مخ تلي دي موږ ته خو وایي شرک مه وکړه چې نبی علیه السلام مازدیګر لمونځ کړی حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه نه ده کړی او د په غېږ چې سر مبارک یې شاید اور لمر ډوبېږي او په دې مالا پوه ده چې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی د لمانځي حفاظت کوه خصوصا د منچینی المونج او منچینا المونج مازدیګر د امام صاحب په نزدیک په دې ته پوه نو حضرت علی هم په پوه ده چې مازدیګر مونج ډېر اهم ده په دې آیت پوه ده او المونج د خدای عبادت ته او دا حدیث ته بخاری من فاته صلاة العصر کچا د مازدیګر مونج قضا سو فکأنما وتر اهل و مالو لکه کوروالا اولاد زمن اعمال ټول تباسو دومره نقصان وسه یو مازدیګر مونږ کدي چا قضا سو او دا حدیث حضرت علی ته لتا معنا شو معلوم ده خو په نبی باندې ژغ نه کوي چې بیا د بینه اوسي یو طرف ته عبادت خدا ده او بل طرف ته تعظیم مصطفی ده بریلی نه دغه 14 صدی خبر نه کوه حضرت علی د خدای عبادت د مصطفی په تعظیم باندې قربان کړ مر ډوب سر مونږ نه وکړ حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عبادت خدا په تعظیم مصطفی قربان کو عبادت پریش مصطفی تعظیم نه پریش ته ژغ نه پوک او تعظیم څه شي خو به چې نسی خراب اچ نبی له سن پورته سو د نور ته شرک ته وک مشرک صلی تا ما تعظیم پر المنج پریش دومره تعظیم د خدای ور زیات کړه اچھا نبی علیہ السلام خو نور ته خدای وحی نکړه نازله چالی پاک باندې بیا کلمه وایا دومره ادب درکو چې تا ادب پر مال مونږ پرې شما عبادت بیا کلمه پوي دور ادب دیتا ول نه کوي ما عبادت نه پرېږ دیتا پارا خدای هم راضی ده مصطفی هم راضی ده ذکا اعلی حضرت فرمائی معلوم شد کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاد جور کی ہے اعلی حضرت فرمائی ټول فرضونه فرض دی ول هر شي ناول دی مصطفی دا فرض الله هم زنده راضی ده او مصطفی زنده راضی ده او مصطفی خدمت وکړ شرک فتوا نه په لګیږي مصطفی مې پریوت المر بیا ورتر خزوی او حضرت علی عدال منج کړي نو مجویل سوتای خیر الوارا مصطفی مجتبا مہربانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا راغای رسول الله ورته فرمای والدنا وخت کو و یا رسول الله پل مانجه لګیاو نبی رسول الله ورته چا خیر دل منج خو خدای عبادت تا ته خدای عبادت باندې لګیاوي خیر د لږ د لیټ سلای لږ د نا وخت راغلای نه رسول الله ورته فرمای تا قران نه دار ویدلای تا قران آیت نه دلیدلای الله فرمای یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم چې ما نبی مترغواړي فورا حاضرېږم چې رسول आवाज در کی پلان کې راځه فورا حاضرېږم څه مطلب لمونج باندې پرېږدو ما برګه چې به حاضرېدل امام شافعی خو فرمایل مونږ د نه ماتېږي نور امامانو بیا المونج خیر د لسره او کا ګناګار نه امام شافعی فرمای نه نه المونج د نه دامات په کوم چې د پریشاده نبی ته ورسا حکم یې ومنه کار یې وکړه خدمت یې وکړه بیا رسلی غږی شروع کړ المونج فرض ده خو د مصطفی تعظیم لیغه نه مخچ فرض ده کله المونج وو او تعظیم مصطفی نه وو د المونج نه ده قبول که حج وو ادب نه وو دا حج نه ده قبول که روزه او زکات وو تعظیم مصطفی نه وو دا حج او زکات